بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو الاول په دې کتاب کې خطبه ویلې و. دا خطبه نه مخکې دا پر شپ دا ویلو چې لکه ما دا کتاب ولي کو څنګه مولي کو په کم ځای کې مولي کو په سورج کې مولي کو په صح حالات کې مولي کو. الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم. د هدایت معنی کړی وي، صراط مستقیم معنی کړی وي. صراط مستقیم نه څه مطلب دی؟ تاسو بدل له هدایت کړی په امتحان د پاره. دا صراط مستقیم د مخدي خبر چې سم مراد وي. بیا د حد اضافي او حد لقبي دا ذکر کړل او وی چې په دې اصولو کې سلور سيزونه کتاب الله، سنت رسول صلی الله علیه وسلم، اجماع الامه او قياس. نو کتاب الله تعریف وکړو او بیا د کتاب الله شل اقسام، خاص عام او مشترک مؤول واغې شروع کړل. لاغي سلور تقسیمات کې واغې کې شل قسمونه دا چې دا ذکر کړل. بیا په کې خاص تر اورې د خاص تعریف وکړو او د خاص حکمونه، د خاص اقسام په خاص باندې مسائل متفرعه ادای په منځ کې دوه اعتراضات او جوابات دا خبره تر وکړه. بیا چې خاص چې دینه بدی کې دوه سيزونه ډېر زیات مستعمليږي او امر دی یو نه کیدا نه امر تعریف وکړو چې امر ستوي، امر د سره پر راځي، د وجوب د پر راځي، کله ندو د پر راځي، کله اباحت د پر راځي. دا شان دي امر چې نه دا تکرار تقاضا کوي، که احتمال کوي، کسي چل دی دا امر په باره کې دا ټول خبره اترې جننده وشولې. بیا مامور به په باره کې جننده خبره اترې جننده کېدلې. دا مامور به د پاره جننده دی چې دا اقسام دي. نه اقسام دا ویل چې پای کې یو قدرت. نو قدرت دا څه ته ویل کېږي؟ نو قدرت به معنی وي. یو قدرت به معنا سلامت الالات والاسباب، ایو قدرت د الله تعالی حکم او د الله تعالی هغه مدار تکلیف څخه. مدار تکلیف هغه قدرت په معنا سلامت الالات والاسباب نه. مدلل نه اوس د قدرت و قسمونه ذکر کوي چې د قدرت و قسمونه دي. یو مطلق ته یو کامل نه، یو مطلق ده او بل کامل نه. نو قدرت څه ته ویل کېږي؟ نو قدرت کومه کې مونږ ویلو چې لکه هغه طاقت ته ویل کېږي چې بنده داغي په ذریعہ سره د فعل کولو طاقت لري، دې ته قدرت وي. مطلب لکه مونږ کول دي نو بنده چې نه دا لکه د لاسونه جوړ دي، د خپې جوړ دي، دغه ته قدرت ویل کېږي. یعنی به معنا سلامت الالات والاسباب چې آلات هم برابر وي او اسباب هم برابر وي. مدري قدرت په قسمونه دي. یو قدرت کامل له ایو قدرت مطلق ده. نن سبا کې مونږه قدرت مطلق وایو. قدرت مطلق څه ته وایي؟ ادنى ما يتمكن به العبد من اداء ما لزمه. چې ادنا هغه طاقت ته ویل کېږي چې داغه په ذریعہ سره بنده قدرت عادت حاصل وي چې په دې په ذریعہ سره دا مامور به ادا کوي. پوه شئ؟ مطلق او دوانو قسمونه کې لکه فرق دار په مطلق کې او په کامل کې. چې په مطلق کې دا ادنا ټکی دی او دغه شان دا ادنا ټکی چې سره مو لګاو نو د مطلق قدرت چې کم مقسم دی قدرت او اقسام دي مطلق او کامل. مطلق او کامل. نو کامل دي ته ویل کېږي چې هغه په فراخي سره پای کې ډیر شټې می لکه زکات پتا باندې واجب شنو، زکات په واجب کېدو کې ډیر شټې د کار کړي ورته. او قدرت مطلق ادنا ما يتمكن به العبد چې ادنا هغه طاقت ویلېږي دای په ذریعہ سره بنده په مامور به باندې ادا کو. نو دې ادنا ټکی سره د مقسم او د قسم به منځ کې فرق کراغی. کدا ادنا ټکی پکې نه نو بیا په مقسم کې او په قسم کې انقسام شی له نفسه او غیر لازمي او دا باطل دي. پوه شو مې معنی؟ او دل لګې دې دا قسمونه بیان کړی دي چې را د دې په قسمونه دي یو مطلق ده یو کامل ده. نو دل په کار دا و چې دا مطلق مقابل هو مقید راځي او د کامل مقابل ځان دا سره راځي قاصر راځي. نو چې د څه ویلې چې د قدرت په قسمونه دي یو مطلق ده یو مقید ده، یا د څه ویلې چې د قدرت په قسمونه دي یو کامل ده یو قاصر ده. خو دا پتا ته څه ویم دا یو غلطیا لګي نو یو پکې دا غلطي کړی ده چې د قدرت په قسمونه دي یو مطلق ده یو کامل ده. هغه پوه شو به باندې. نو پکار ولا سوا چې د مطلق مقابل مقید راځي نو مقید ذکر کړه، یا د کامل مقابل قاصر راځي نو چې د څه ذکر کړه قاصر. قدرت سری کړي دا چې د قدرت څو قسمونه دي؟ دوا. یو مطلق دی بل سره کامل. مطلق څه دی؟ ادنا ما يتمكن به العبد، یعنی ادنا یعنی معمولی هغه طاقت چې د غیبت لري سره بنده د مامور په ادا کولو باندې د کم څه شدت حکم کولای کیږي هغه پای باندې ته معمولی غونډه قدرت حاصل وي.
او دا د هر امر د ادا کول لپاره دا شرط دی. یعنی مطلب کم کار چې حکم کړل شوی دی او د هغې د ادایګۍ لپاره دغه معمولي قدرت چې دا ضروري دی. که دغه معمولي قدرت موجود وو نو په ده باندې دا فعل لازمیږي، که دغه معمولي قدرت هم نه نو بیا په ده باندې دا فعل نه لازمیږي. مطلب یو سړی چې دی که نه دا کافر دی او دی کافر دی د سهار نه واله نه مازدیګره پورې کافر دی او دی چې کله کلمه ویله نو د ماسپښین دا وخت ختم شوی نو په ده باندې ماسپښین وخت مونځ لازم نه دی. پوه شو مې باندې او که د ماسپښین په دې مانځه کې ورته یو سیکنډ هم موجود و یا د ماسپښین د مانځه د ختمېدو په ټایم کې 1 منټ هم موجود و نو اگر چې په دې 1 منټ کې دی دا مامور به نشي ادا کولی خو ادنا طاقت ورته حاصل یې نه دري هغه مامور به ادا کول وهم پکې شته اگر چې حقیقت کې دی پکې نشي ادا کولی په 1 منټ کې 4 رکعتونه دی نشي ادا کولی. پوه شو بلی باندې خو وهم پکې شته د دې لپاره د دې مامور به ادا کول لپاره دغه وهم چې دا هم پوره دی حقیقت شرط نه دی. د دې وهم په باره کې چېرې داسې موهوم سیزي چې وایي کې یو کار نه کېږي خو الله تعالی قدرت دا حاصل دی، الله تعالی دا قدرت شته چې دغه کار دغه وخت د ده لپاره اوږد کړي. د دې لپاره 3 واقعات دي دا ووایي بیا هغې ته ځو انشاءالله. وګورو ثم قسم هذه القدرة الى المطلق والكامل. مخکې د قدرت ذکر شو نو حال قدرت هغه قدرت دی چې د هغې په ذریعې سره بنده د مامور به په ادا کولو باندې قادر وي دغه ته قدرت وایي. نو دغه قدرت دا تقسیم شوی دی الى المطلق والكامل، مطلق او کامل ته. فقال نو فرمایي وهي نوعان چې دا قدرت په څو قسمه دی؟ نمبر 1 مطلق من قید اليسر، یعنی دا مطلق آزاد پرې ښودل شوی دی د یسر قید پکې نشته دی، د اسانۍ قید پکې نشته دی. چې کله دا کامل تاسو نو بیا به تاسو ته دا ښه واضح شي چې په کامل کې هم کامل قدرت هم دغې ته ویل کېږي چې بنده د هغې مامور به په ادا کولو باندې قدرت حاصل وي خو هغې سره صفت د یسر وي، یعنی د اسانۍ والا صفت پکې وي. په دې کې دا اسانۍ والا صفت پکې نه وي. لکه پوه شو په دې باندې پوه شوئ. القدرة التي یعنی هغه قدرت یتمکن بها العبد چې قادر وي تمکن ممکن وي د هغې لپاره بنده یا به معنا سلامت الآلات والاسباب او دغه قدرت په معنا د سلامت الآلات یعنی دغه قدرت د الله تعالی حکم دی نه مرادو بلکې د قدرت له مطلب د قدرت معنا چې د آلات او اسباب برابر وي. نوعان په 2 قسم دي. احدهما مطلق، نمبر 1 پای کې مطلق دی. مطلق څه ته وایي؟ ای غیر مقید بصفه اليسر والسهوله، چې په دې کې صفت د یسر او سهولت سره دا مقید نه وي. کما فی القسم الآتی، لکه څنګه چې په وروستوني قسم پر راتلونکي قسم کې براشي چې هغې کې صفت د یسر او د سهولت دا پکې مقید دی. لکه پوه شو بلې معنی اوس د دې صفت د قدرت کامل د قدرت مطلقه د دې تعریف سره نو تعریف یې وهو ادنا ما يتمكن به المأمور، دا معمولی هغه سدي چې قدرت حاصلې بلې سره مامور من اداء ما لازمه، دا ادا کول هغه څه چې په دمه لازم شي، یعنی په دمه نه چې څه لازم شوي دي د هغې معمولی امکان دته معمولی قدرت ته میلاوېدل د قدرت مطلق وایي. وهو شرط فی اداء کل امر، او دومره قسمه قدرت دا د هر امر د ادا کولو لپاره ضروري او شرط دی. هغه پوه شو مې معنی دومره قدرې قدرت دا د هر امر د پاره د هر مامور به ادا کول لپاره دومره قسمه قدرت چرنده شرط ہے. ایل مطلق ادنا ما يتمكن به، وهذا القدر من التمكن، او دومره مقدار د تمکن شرط ہے فی اداء کل امر، بعد د هر امر کې ولا باقی زائد او باقی زائد ہے. مطلب دا کنه لکه د ماسپخین مونږ د 12 بجو نه واخله مثال د سلوړي مو بجو پوری کیږي خو پدې کې دا معمولی غونډه کې وخت یعنی په مقدار د سلوړ رکعاتونو باندې دا قدرت مطلق ده، او د دین علاوه د نور چې نه دا وخت دا قدرت کامل ده. لکه پوه شو معنی دا قدرت مطلق بسو نه هو قدر ما يسع في 4 رکعات من الظهر، په مقدار د معنی چې گنجائش په پاره کې سلوړ رکعاتونه د ماسپخینو. فإن اكتفى بهذا القدر، پس که چې اکتفا وکړه په دې قدر باندې نو سما ممکنه، سمیا ممکنه دې ته ممکنه ویل کېږي. او هو الذي سماه المصنف مطلقا، او دغه ممکنه قدرت ممکنه د مصنف رحمت الله علیه مطلق وای. قدرت ممکنه د مصنف رحمت الله علیه سوی
وكان ينبغي ان يقول مطلق ومقيد او كامل وقاصر. فکار دی مصنف رحمت الله علیه داوا چې دا ویلې وي چې د قدرت په قسمونه دي، یو مطلق دی او بل مقید دی، او یې دې څه ویلې وي چې یو کامل دی او بل څه نه قاصر دی. لیکن تا ته د بته څه وسله کوي دا خو مخکې د هغه عادت دی د مسامحاتو، یو مسامحه بغیر کړی دا وبازدياد لفظ ادنى. وس دا خبره ده کنه چې د قدرت دا مقسم دی او اقسام یو مطلق او یو کامل دي. نو قدرت هم دې ته ویل کېږي التي يتمكن بها العبد، او قدرت مطلق هم التي يتمكن بها العبد. نو مقسم او قسم دا خو انقسام شی الى نفسه او دا باطل وي. نو دې لګي دا ادنا ټکی چې وسره ولګو دا ادنا ټکی په لګول سره د قسم او د مقسم په منځ کې فرق راغی. وبازدياد لفظ ادنى او دا لفظ ادنا په زیات کولو سره افترق بین المقسم والقسم، د مقسم او د قسم په منځ کې فرق راغی. لان المقسم هو ما يتمكن به العبد، ځکه مقسم هغه سره چې بای باندې قدرت حاصل وي بنده ته، او قسم سره یعنی قسم مطلق هو ادنى ما يتمكن به العبد، چې ادنا معمولی هغه سره چې بنده ته بای باندې قدرت حاصل وي. فلا يريدو ما يتوهم، نه وارد کیږي بری باندې هغه اعتراض کوم چې په وام کې راځي چې انه يلزم انقسام شيء الى نفسه والى غيره، چې لازمي کې د نه انقسام شيء الى نفسه والى غيره ذات لازمي کې لکه پوښ په دې باندې وانما قيد باداء كل امر. واذا لګي مصنف رحمت الله علیه وسره قید ولګو کنه چې دا هو شرط في اداء كل امر، چې د هر امر د پاره د قدرت مطلقه دا شرط دی. واذا قيل لان القضاء لا يشترط فيه القدره مطلقا، ځکه په قضا کې دا قدرت شرط دی، قضا کا ته هر کله کې کوځ الله خو شو به معنی په قضا کې دا شرط نه دی. نو ځکه مصنف رحمت الله علیه دې سره قید ولګو د سقید وسره ولګو د ادا نه پوه شئ دا جویلې او شرط په اداء کل امر، نه دا قید وسره ځکه ولګو ځکه چې قضا لپاره دا قسم قدرت شرط دی. بل اذا كان المطلوب الفعل، بلکې چې کله مطلوب فعل وي نو ځکه طلب فعل بغیر د قدرت ناجایز نه دی. واما اذا كان المطلوب السؤال والاسم، او که چېرته مطلوب د نه دی چې د نه مسوال کیږي په قیامت کې دی به ګناګاریږي، نو دا په دې کې شرط نه دی. ځکه په یو کس باندې 1000 منځونه دي کنه نو دې که هر کله ادا کوي، مطلب د باندې 1000 منځونه دي یا 1000 روزي د خوړلې دي، نو کله د مرغه پوره هر کله ادا کوي نو قضا لري ادا کوي کولای شي هر کله چې د قضا پوره کوي. خو چې کله د اخرنه وکي د ځنکدن وکي موږ ورته چې پتا باندې زر منځونه دی هغه وکا، نو زه کومړ کې کوم ما سره وګ نشته یو منټ ته نو موږ چې وصیت وکا، وصیت خو کولای شي کنه، او که وصیت ونه کو او منځونه ونه کړل نو اوس د ګناګار نه. هغه شاده الګ ودره وارث خان 3 میاشتې 3 هفته تیر شوې ستا خو پوره نه شو کنه بس ودرې الله دې لوکا الګه پوه شو به معنی یعنی که مطلوب د قضا نه جنین دا فعل وي نو بیا غوډي لپاره دا قدرت شته، او که مطلوب د قضا نه جنین دا سوال او اثمي چې قیامت کې به سوال کیږي اده به ګناګاریږي نو فلا یشترط فيه ذلك بنا پرې کې شرط نه ولې فإن من عليه 1000 صلاه دغه په کم کس باندې چې 1000 منځونه نو يقال له في النفس الاخيره دا په اخرنی وخت ویل شي په اخرنی ساده ده کې چې ان هذه صلاه واجبه عليك چې لکه تاسو باندې منځونه واجب دي. ها نو کده و چې وړه کومه جو صحیح ده خو په یو منټ کې خدای کا موضوع نشي کولای نو دغه وسوکا وصیت وکا وثمرته او ثمره تزار زایګه په حق وجوب الاصغاء چې په حق دلی کې چې واجب دی په باندې وصیت کول په فدیه سره یا په ګناه سره لکه پوه شوي. والشرط توهمه لا حقیقته، او دغه وخت دی د مقدار د سلور رکعاتونو یا د مانځه لپاره د سلور رکعاتونه یا د روزي لپاره د دا چې نه کنه دا بدی کې دا وهم چې دا شرط دی حقیقت شرط دی. مطلب یو سړی بالغ شو یو الګ بالغ شو او د مانځه لپاره یو سکند پاتې دی یا له سکند پاتې دی نو بد باندې هم وس د مسبقین مونږ یا ماجګری مونږ دغه په لازم دی. یا زنانه ده او دا د حیض نه پاک شولا د نفاس نه پاک شولا خو د مانځه وخلا شتره اگر چې یو منټ ولې نه لري اگر چې نیم منټ ولې نه لري خو په دې باندې دغه مونږ لازم دی. ها اوس اگر چې بری یو منټ کې چې نه دا خو لکه مونږ نه کېږي حقیقت مو وهم شته چې کېدې چې د لپاره الله تعالی دا وخت اوږد کی دا یو منټ اوږد کی او دا نور بیا دوباره راو بس کی والګه ته ځانه جوړه کړي شوی دا او سبب راته دا قصې کوم ان شاء الله.
والشرط توهمه لا حقيقته، أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدنى والشرط بدي قدرت کې بدي قدرت ممکنه كونه متوهم الوجود چې کېدل لري يعني صرف د دې هغه موجودېدل دا وهم کې کېدل ضروري لا متحقق الوجود يعني د دې لپاره حقيقي وجود چې دا نه لازم لا يلزم لازم نري ان يكون الوقت الذي چې دا وخت چې کېږي پای کې گنجائش پای کې سلو رکعاتونو موجودا متحققا في الحال دا موجود وي حقيقي تور باندې في الحال بل يكفي وهمه بلکې دا وهم کافي دی فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج ځکه تحقق د دې موهوم په خارج کې بأن يمتد الوقت من جانب الله چې لکه دا وخت وګ شي د الله تعالی له طرف نه او دې پای کې د مونږ وږي والا کدي سي نشي تظهر ثمرته في القضاء چې ظاهر بشي ثمره دې په قضا مطلب دا کچره دې د الله تعالی نیک بندي او دې نیت وتړي نو کې دې دا یو منټ ورته الله پاک دونه وګت کی چې باندې کې دا دغه په مونږ په پوره کی او کوی نه کو نو قضا به وږي خو لکه مونږ په دمن لازم دی لکه پوه شو مې باندې ها اوس د اخوا حتی اذا بلغ سبیون د دینه بیا دا مثال ذکر کړی دی او په دې کې درې واقعات جواب ان شاء الله سبق وي لکه پوه شو مې باندې نګور نن سبق کې منګه قدرت دوه قسمونو کې الاولنې قسم وي قدرت څه ته ویل کېږي یعنی هغه بمانه سلامت الالات والاسباب چې انسان آلات هم جوړي اسباب هم جوړي او هغه چې بای باندې د فعل ادا کولو یعنی کوم څه چې بده باندې لازم دي چې دا غیر ادا کول ته قدرت حاصل وي دا قدرت په دوه قسمه ده قدرت مطلقه او قدرت کامل وي قدرت مطلق څه ته ویل کېږي چې ادنا ما يتمكن به العبد من اداء ما لازمه چې بنده باندې چې کوم څه لازم شوی دا غي ادنا قوت او طاقت ته حاصل وي د مطلق ویل کېږي ادنا معنا یعنی معمولی غوندګي لګوندګي پوه شئ بیا په مقدار درې باندې لکه مطلب وخت نه دونه مقدار چې دی پای کې سلو رکعاتونه دي دا ادا کې دا قدرت مطلقه ده د دې نه علاوه دا نور قدرت کامل ده بیا داري چې دغه وخت د دې وهم کې ضروري او په مصنف باندې تنقید کړی دی چې دله پکار دا چې مطلق مقیدی ذکر کړی کامل او قاصر ذکر کړی پوه شئ به باندې واړوي